پلار یعنی والد صاحبو په دنیا کې څومره لوی هستی ده. نن به زه د دې باره کې تاسو سره یو ویډیو سازم. ښه نو زه به دې حدیث مبارک نه شروع وکړم چې زما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اے بچو واورئ ګورئ پلار ستاسو د جنت دروازه ده. ګورئ کولاوې کوي هسې نه چې ماتې کوي. ګورئ کو مات هم کړه جنت ته بیا ننوتل دا ډېره مشکله دی جی. جنت به بیا تاسو ګوره په سترګو وینه نه دا په اخلاقو او په کردار او په ښکته ګردن باندې او په اوږه ښکته باندې او جی والد صاحب تابعدار جی بوډا شو دماغ د کار نه کوي اوس کمزورې او ډېرې عجیبه عجیبه خبرې به کې ستا سیده خبرې به دې ټایم کې کږي وږي خو خیر زما پلارستانه زه پیدا یم اوږه ښکته که نبي علیه صلات وسلام فرمایي واوره ګورې دا ګورې د جنت دروازه د ماتې نه کې په قلاره کولاو که په اخلاقو سره په نرمو لهجې سره په اوږې ښکتې سره کو ماته دې کړه نو بیا به درته ډېره مسلې جي. او بل حدیث مبارک کې راځي وایي د دوو څیزونو په منځ کې هېڅ پرده نه دا الله جل شانهو ته ډایرک رسي یعنی منځ کې هېڅ رکاوټ نشته منځ کې د نور پردې هم نشته منځ کې فرشتې هم نه حایل کېږي بس د دې ځینه وتل او ډایرک عرش الله جل شانهو ته رسي. نو یو پکې کم یو دی جی یو خو لا اله الا الله دا چې څوک ووایي دا ډایرک عرش ته رسي. بل پکې څه دی جی زما د پلار دعا زما د پاره د پلار دعا د خپل زوی د پاره دا ډایرک رسي جی. په دې کې ګوره هېڅ رکاوټ نه په دې کې هېڅ موړ نشته دا یو طاقت او قوت نشته چې د پلار دعا دې رامنې کي دا یو قدرت نشته د چا چې د پلار دعا روان شي اسمان طرف ته او وزرې وکړي جي او رفتار شروع کړي نه هیڅ یو څیز نشته چې د پلار دا دعا څه کړي دا کنټرول کړي د دې رفتار کنټرول کړي نه 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 دا ډایرک عرش ته رسیږي. او الله جل شانه قبلې دې کې وجه څه ده تاسو به لیدلي چې مور عموما زیات تر خیریم کوي هر یو څیز ته خیرې کوي او دعاګانې هم هر وخت کې کوي خو دا پلار داسې یو هستي ده جي چې دا په اله سانه خیرې نه کوي او نه په اله سانه چاته دعا کوي خپل بچو ته نو د خولې نه دا ګفتار راوتل دا هر وخت کې نه جي دا ډېر په خوشحالۍ شي یا دا دویم مخ پې راوالو جي ګورې که پلار ته چا تکلیف ورسو نو ګوره یاد ساتئ د پلار دا هم ګوره ډېر خطرناک دی جي ښه دا د مور د نه ګوره چوت دی دا ډېر په عجیبه انداز ګوره الله ته رسي دی بل سیټ ته دعا هم رسي پرده پکې نشته خو دا بل مخکې راواړئ د غم او د فریاد او د زړه نه هغه چې وځي او په ژبه باندې بیا د الفاظو شکل په شونډو راوځي نو ګوره دا هم ډېر خطرناکي جي. نو غرض مې دا دی جي د خپلو پلارانو ګوره مونږ خدمت وکړو ښه نن پادر ډی ده آیا زما پلار صرف دې ټایم کې ماته یاد شي که نه نور راته یاد دی آیا کله چې زه تصویران وینم او یو هل ساز دی او هر یو شعر کوي زما پلار زما زندگی ده زما پلار الله دې وبخي په تورو خاور کې پروت دی نو جناب دا پلار په دې ورځو کې ماته یاد شي که نه راته یاد دی نو که هر وخت کې راته یادي نو بس خوش قسمتي ده د هغې مور او پلار دپاره چې داسې بچي په دنیا کې پریښي دي چې یرکړی پلار نه دی یرکړی مور نه ده او که نه جي تورو خاورو پې ور واوړې دي او بس خبره ختمه بچی په خپل مزو چرچو کې مزې کوي او دغه پلار یې په دغه خاورو کې پروت دی او دعا پسې نه لیږي. نو غرض مې دا دی نبي علیه السلام فرمایي تبا دی هغه کس چې د مور او پلار یا یو د دوی نه بوډاوالي ته ورسي او دې دومره خدمت ونه کړي چې خپل ځان پې وبخي. نو غرض مې دا دی جي یو دغه مې کتو ای خلکو ګړز بلوز او باران کې ګورئ ادیرې ته ځان رسوئ هسې ځئ هلته ولې دا چې چا مور او پلار وفات شوي د هغوی دپاره خبر ده ای هغه بچو کله چې ګړز بلوز او باران شي نو ځان رسوئ ادیرې ته ولې دغلته هغه هستیانې پرتې دي کله چې به ګړز بلوز شو ته به خپل ځان ته رانږدې کړئ
کله چې به باران شو ته به خپل ځان ته رانږدې کړې کله چې به د اسمان پړق وشو رڼا به شوه او د هغې نه پس به یو غړس کېدو نو ای زویه ته به دغه مور او پلار خپلې سینې سره نږدې کړې او یو غړس به وشو په خپله به یې دا چلو کو او ته به ستا غوږونه به یې بند کړه ته به یې د خپلې سینې سره ولګولې نو خیال کوه ګوره هېرې نه کړې هسې نه پادر ډېر راشي او په دې صرف ما ته خپل پلار خپل مور یا پلار راته یادي او پادر ډېر ختمه بس خبره ختمه شي جي نو پلار یو عظیمه هستي ده جي د چا چې پلاران وفات شوي مور او پلار الله دې د تور خور سره وبخي او د چا چې جمدي دي نو ګوره خپو ته یې کښېني جي الله دې هر یو بچي له دا وس او طاقت ورکړي چې د خپل مور او پلار خدمت وکړي